بیماری په وجه مونږ سکول پاتې دی په تقریبا هفتې په هفتې مو 50,000 خرچه کیږي دا خو مو واس کار نه دی موږ غریبان یو پلار مو غریب مو دړي کوي 500 دړي کوي دي کې به مو وړه چینی به راوړي که مو علاج به کوي هفتې 50,000 روپۍ راځي صرف د تیر پیر په ورځې یو کورس مو پوره کړو هغې نه دې طرف ته مو مریض راوښلو هسپتال نه ځکه چې مو سره پیسې وې نه چې خرچه مو برداشت کړو بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ګرانو کتونکو زه عمران مقبل یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې حاضر یم کتونکو زه نن یو داسې کورنۍ سره یو داسې ځای ته راغلی یم چې هغه کهانۍ نه تاسو خبر شو تاسو به هم ودرېږئ لکه څومره چې مو زړه درد کوي دومره به تاسو زړه هم درد وکړي زه یوه خبره ډېره فخر سره کوم هر وخت یم چې کله هم مو د کوم غریب یا کوم مظلوم اواز اوچت کړی دی نو مسافرو یقینا مو بھرپور سپورټ کړی دی هغه که پاکستان کې نه دي که بهر دي ډاکټرانو ډېرو خلکو دی مو چا اواز مو اوچت کړی دی هغوی مو بھرپور سپورټ کړی دی نن زه داسې یو ځای کې یم جندړې لور کوم جندړی ورته یایي دلته مو یو دا کس دا سټوډنټ دی رئیس خان نومیږي پنځم کې سبا کې اختر نه بعد دته بلډ کینسر شوی دی نو د کوم دی والد صاحب دی پلار دی دوی ډېر زیات برداشت کړی دی دوی چې کوم زور و هغه دوی ختم کړی دی یقینا د مو ته کیسه وکړه چې تقریبا د هفتې 50,000 روپۍ دا مو ډیلی د هرې هفتې مو بیایو او کومې ستنې دي کوم علاج دی 50,000 روپۍ په یو ټایم باندې هفتې کې 50,000 روپۍ دینې مو خرچه کوو نو نور خو مو دا خپله دړي کوي د دړی غریب به خپله د لاس مزدوري کوي دا به د خپل کوم اخراجات دي د خونې د بچیو رزق به په راکړي که د دې علاج به وکړي نو دا بچی دی رئیس خان دا پنځم کې سبا کې سټوډنټ دی دا هم غواړي چې زه خپل د سبق وایم او د والد صاحب دا خبره کوي تاسو ته به خپله وایي تقریبا دا په رغېدو صحت بحالې طرف ته روان و خو اوس د ده دوایۍ د وجې نه ځکه چې موږ سره نورې واس مو نشته نوره څه پیسې نشته د دې علاج اوس ویلار دی دې وجې نه تقریبا 50% دی ښه شوی و خو اوس بیا لاندې طرف روان دی ځکه چې دې دوایۍ بند شوې یمو نور څه واس نشته نو دا غریب مجبور دی یقینا هیڅوک پښتانه داسې نه دي چې هغه مجبور نه شي څوک غواړي چې هغه سوشل میډیا ته یا میډیا باندې خپل یو ځان ویر کړي خلکو ته وایي دا هیڅوک نه غواړي چې چاته یو لاس اوچت کړي لاس وړاندې کړي زما ته څه مدد راکوي پښتون تقریبا اب مړ شي خو هغه به کله هم سوال ونه کړي خو دا ډېر د مجبورۍ وخت دی دا بچی سبا کې دا د فرض جوړیږي دا یو ځوان دی اوس په پنځم کې سبا کې کیدای شي راتلونکي کې دا په خپله یو ډاکټر یا انجینیر شي خو د نن چې کومې بیمارۍ کې مبتلا دی هغه وس نه خطا خبره دی هغه د یو مالداري ترین کس کار دی چې 50,000 په یو هفتې کې د باندې خرچ کول دا د دوی واس کار نه دی ته کله نه د دې بیمارۍ کې مبتلا یې او ته خو سټوډنټ یې ته مو پوښتنه وکړه پنځم کې سبا کې او مسافرو ته څه پیغام دی او څه یې غواړې ته غواړې چې دا سبق وایي او مسافرو ته څه پیغام دی ته زه پنځم کې سبا کې یم او مسافرو ته هم دا پیغام دی چې موږ خو بیمارۍ په وجه مونږ سکول پاتې دی په تقریبا هفتې په هفتې مو 50,000 خرچه کیږي دا خو مو واس کار نه دی موږ غریبان یو پلار مو غریب مو دړي کوي 500 دړي کوي دي کې به مو وړه چینی به راوړي که مو علاج به کوي نو موږ څه واس نشته بس څه څوک کوای شي مو سره وشي کتونکو یقینا ډېر دردناک دا یو ډېر قابل وړکی دی ډېر جرات ورکی دی بس بیمارۍ د انسان باندې رسي خو مو ته امید دی چې مسافر به د مو بھرپور سپورټ کوي او څه داسې خلک چې دا ویډیو کسي ډېر داسې ډاکټران شته ډېر داسې ماهر حضرات صدقو والا خلک شته چې هغه غواړي چې هغه خلکو ته خیر ورسوي خو هغوی ته داسې خلک میلاویږي نه نن دغه رئیس خان تاسو ته مو په سکرین راوستو دا د والد صاحب دی تاسو دا تقریبا د علاج کله نه شروع کړی دی څومره پورې مو د دې علاج وکړو بقي تاسو نور څه پیغام دی مسافر ته به تاسو څه غواړئ ګوره د موږ ټولو مسلمانو وروڼو ته دا پیغام دی دا په هر چا باندې د حالات رسي په موږ باندې نه دی خدای ته په هېڅ هم راولي موږ د دې علاج شروع کړی دی روژې نه د خپله موږ ته به دوایي میلاوې ده غټه دوایي چې کومه وه هسپتال نه کمپلیکس نه ټیسټونه او لږ میډیسن خرچه به ما په خپله کوله مجبوري وه خو بیا چا امداد چاته څه چاته زري چا نه قرضه اوس داسې کیسه جوړه شوه چې میډیسن چې څومره خرچه دی کمپلیکس نه هغوی مو ته بند کړه چې دوایي شارټ دی د هفتې 50,000 روپۍ رسي
صرف د تیر پیر په ورځ یو کورس ما پوره کو هغې نه دې طرف ته ما مریض راوخلو هسپتال نه ځکه چې ما سره پیسې وې نه چې خرچه مو برداشت کو استنې ډریپونه چې کوم لګوي یا مهنګه دي ټول نو مو دې مهنګه کې خپله خرچه نشو برداشت کوی 500 دې اړې کې دا به مو څه وکړو دا به انشاءالله خدای رحم کوي په مو باندې خو د مو ټولو نه دا توقع دی دا تمام دی چې انشاءالله مو سره به برفور امداد د بیماري دپاره کېږي دا د مو د واس خبره خو خود نه دی چې یو مالداري سړي باندې راشي دا د هغه د واس خبره هم نه دی چې میاشتې کې هغه 2 لک روپۍ خرچه کړي د دې علاج تقریبا 9 میاشتې وشوې چې ما ورسولو اوسه پورې دین خپله دا مونه پاتې کېږي دا 90 نه 50 ته د بیمارۍ راغلی کنټرول دی انشاءالله و خدای به رحم کوي چې مو سره څوک څه نه څه امداد وکړي د علاج به برفور صحیح طریقې سره چلیږي درو کالو پرې د کورس دی نو دا اوس ما نه پاتې دی زه نشم کولی کتونکو تاسو د پلار والد صاحب خبرې هم اورېدې زه تاسو ته دا خواست کوم چې دا ویډیو تاسو څوره کس وئ دا مخکې شیر کوئ انشاءالله مو ته امید دی چې دا رئیس خان کوم ژوند دی دا به بچیږي دا به هم یو زموږ غوندې معمول ژوند یو ښایسته یو خوشحال ژوند به تېروي د والد صاحب تاسو واورېدو چې 2 لک روپۍ میاشتې خرچه کېدل دا خو د یو امیرترین کاس کار دی اوس هم دته زه سلام پیش کوم چې دومره د تقریبا 90 نه 50% د مشروم راوستلی دی محنتونه یې کړي دي زره یې کړي دي سوالونه یې کړي دي خپل بچای الوت دی الوت خوږ وي خو نن دا مجبور دی چې دا غواړي چې په سوشل میډیا باندې خپل اواز اوچات کړي خو زه مسافرو ته یو ځل بیا یم چې مخکې غوندې تاسو هم مخکې دې مو برفور سپورټ کړی دی یو ځل بیا سپورټ وکړو د سکرین باندې کوم نمبر تاسو ګورئ دا د والد صاحب نمبر دی تاسو کنټیکټ وکړئ د سره ځان پوه کړئ تاسو پوښتنه کولی شئ نو ما ته امید دی چې تاسو به دوی سره برفور سپورټ